یو نوجوان صحابي مدینه منوره کې د انصارونه داغه د کجورو باغ وو خو یتیم هم وو نو دای وغوښتل چې د خپل باغ نه دیوال تاو کې چار دیوالي تی تاو کې نو چې کله د خپل باغ نه چار دیوالي تاول کنه نو چې کله دیوال بینه غو نو د گاونډي کجوره پکې راتله او چې دغه کجوره ته پرې خودل نو دیوال نیغ نه راتو نو دې په دې گاونډي پسې لاړو وی دا یو کجوره د دې وجه نه زما دیوال نیغ نه راځي خو دا کجوره ته مال راکې کنه په مای را خرڅ کی نو زه به د خپل دیوال نیغ کما نو دا یو کجوره د یو ټکه دغه د وجه زما ټول دیوال خرابې د مال راکا هغه مشراجي سی به د مشرانه سیم په دې ونه مونږ ډیر زیات مې نه کنه هغه نه تر کومه وی را خرڅ به را باندې کا نه تر خرڅوم در باندې بس دغه الکه صحابي لال نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره وی د الله پاک پیغمبر نبی رسول الله په یتیمانو ډیر زیات خپه کېدو د الله پاک پیغمبر زما غ باغ د عزت چار دیوالی تا و ما خو په منس کې یو کجوره راځي یو بوټه راځي نو کو هغه ما ته میلاو شي زما دیوال بنیغ شي خو هغه ما ته میلاو نشو نو دیوال مینه نیږي نو نبی رسول الله فرمایل هغه کجوره د چا ده هغه زما د پلان کې گاونډي ده وی سو کم وی د الله پاک پیغمبر ته ورته سپارښت وکړي کې د شي په مای را خرڅ کی نبی رسول الله ښه هغه مشر راځي سیبرو غوښته هغه مشر سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی دا یو کجوره دا د لورکا چې د خپل دیوال لیک کی صحابي ورته څه فرمایي وی د الله پاک پیغمبر حکم دی او کو مشوره ده رای راکای کو حکم راته کوي کو حکم خو بس بیا یو ته پریدم کو تر ته وای چې ورکو بیا ورکوم او کنه ما ته وای چې ستا خو خدای کو ورکای کنه ورکنه بیا ما خپل رای پریدوا نبی علیہ السلام حکم خو درته زر کنه کوم چې ستا کجوره دنو صرف سفارش درته کوم چې ورکا وی د الله پاک پیغمبر نه ورکوم مرله نو ورکوم دا کجوره مشران په ونو ډیر مې نه کړه نو ورکوم دا کجوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی دا کجوره ورکا ته دې په بدل کې به الله تعالی په جنت کې کجوره درکې اذا الله پاک پیغمبر جنت ته خو بزم مسلمان يم کنه وی یو دی پکې نه کنه جنت ته خو ځم کنه یو کجوره دی پکې نه خدا دل نه ورکوم نبی علیہ السلام خسته خو ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبره وکړه کنه وی کو دا کجوره دی ورکړه الله تبارک وتعالى په جنت کې صدر کی کجوره صحابه کرام چې دا خبره ووریدا ډیر زیات خواهش پیدا شو چیر دا څنګه صحابي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې جنت کې الله کجوره درکې خو دې دا مطلب شو چې الله دې جنت ته بیاي کنه جنت ته بیاي یو صحابي پاسې دو دا غنوم دی ابو دحداح رضی الله تعالی عنہ وی دا الله پاک پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی جی وی دا خبره د سره خاصه کو الله به دا کجوره موږ په جنت کې راکړي تاثیر د سره خاصه چې دې ورله دا کجوره ورکې نبی علیہ السلام ته د صحابي ته نه الله ورله په جنت کې کجوره ورکې کنه دا عام ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل د سره خاص نه ده کو دا کجوره چا دی یتیم لور کړه الله ورله په جنت کې ورکړي چا ته ولوم ورکړه الله ورله په جنت کې کجوره ورکړي ابو دحداح رضی الله تعالی عنہ مشر صحابي ته داسې متوجه شو ما خو پیژنې کنه ابو دحداح یم یو ډیر خري پیژنم په دې مدینه منوره کې د ټول مشهور باغ د چا دی وی مستاده د ابو دحداح ستاره کنه وی پیژنې کنه وی کوم باغ یادای وی په منځ کې چې ماغه خسته کور رخ کړی د مانای چې د پکې زما هغه خسته کور چې په رخ کړم هغه باغ یادوم یاره هغه شانته باغ په مدینه منوره کې چرته نشته دی هغه شانته باغ په مدینه منوره کې نشته دی وی وخت دی وی او وی دغه یو کجوره ما تراکه دغه روغ باغ مستاخو دغه یو کجوره ما تراکه دغه روغ باغ مستاخو هغه مشر صحابي حیران شو چې دا دې سوي وی د الله پاک پیغمبر د ابو دحداح دا خبري اوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی اورما وی ته په گواه شو غره خبره داسي کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی زه په گواه ما گواه ابو دحداح رضی الله تعالی لوی باغ د یوې کجوري په بدل کې ورکو یو کجوره ته واغسته هغه یتیم صحابي ته وی خپل دیوال نیخ کده خپل باغ سره دغه کجوره شامل کړه ابو دحداح رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسي وکړه متوجه شو وی د الله پاک پیغمبر الله مالا کجوره راکړه الله مالا کجوره راکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی نه دري نکړه ابو دحداح رضی الله تعالی حیران شو چې باغ مې ورکو او ما ته کجوره میلاو نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ابو دحداح چې دا یو کجوره تا ورکړه الله تعالی په جنت کې یو کجوره درکوله تا خو لوی باغ ورکو تا خو یو کجوره نه لوی باغ دی ورکو الله تعالی په یو کجوره په جنت کې نه الله دومره باغونه تعالی په جنت کې درکړل چې داغي ونه شمیرل ممکن نه دي داغي ونه شمیرل ممکن نه دي ابو دحداح رضی الله تعالی په منډه روان شو چې د باغ خواله ورسید کنه اوس باغ خو بل صحابي ته ورکړي د باغ نه بار ودرېدو خپل بیبي ته چغې اوازونه شروع کړو اے پلان کوي هغه ورته आवाज وکړو وی حضرت څه چلې وی د دې کور نه راوځي هغه ورته د دنې نه وی دا کور و زمونږ نه دی دا ما خرڅ کړی په بل چا باندې دا باغ او دا کور زمونږ نه دی بیبي خو پوهیده چې د تاجر سړی دی چرته ډیر ګران به خرڅ کړی وی کور دیم خرڅ کو وی په چا دی خرڅ کړی دی وی ما په الله خرڅ کړلو ما په الله خرڅ کړو نو بیبي ورته د دنې نه आवाज وکړو وی اے ابو دحداح تر اوسه پورې چې د څومره بې کړي پاغې کې ټوله پیدمنه بیا دی وسوکړله خبره مې درته څه کوله چې صحابه کرامو به خبره واورېدله بله خبره پکې نو فورا به په عمل کې راوستله فورا مونږ خبرې ډېرې واورو خو عملو نشته دی عملو
نشته دی کمزوري په دې ځای کو خبره مې درته صرف دا کوله چې علما راغلي هم دي زمونږ شيوخ د علم غرونه د علم غرونه راغلي دي او د علم غرونه را روان دي ان شاء الله. زه یو کم علم غونته انسان به تاسو ته سوې ما خو دومره خبره درته کوم چې د علماو خبرې وورئ نو عمل ته یې راولئ چې یو خبره ته اوسئ که نه نو دام کافي ده. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. تاسو ته پته نه زه دلته ډېر په شارټ ټایم باندې په مختصر ټایم راغلی ما خو دلته زمونږ یو ورور دی د علماو خادم حنیف ګل ورور کوم ځای کې دی ګوره چې شته کتلی دی بار ته وتی دی حنیف ګل ورور یقینا د ده نه موږ ډېر مجبوره یو. وجه دا ده چې د علماو ډېر خدمت کوي زمونږ د مشرانو خدمت کوي مونږ خو کشران یو. نو ما ته یې وی چې مولانا صاحب پلانکي تاریخ باندې او پلانکي ټایم باندې به مال راځي. حنیف ګل ورور دا خو ما 3 پروګرامونه په دغې ورځ ورکړي ټول خو به ونه کم بس ما درته وی مال راشه صحیح ده. نو زه مجبور وم چې حاضري مې وکړله په ډېر مختصر ټایم باندې د دغې رور د وجې نه چې د علماو ډېر خدمت کوي او الله تبارک وتعالی دې په دې ځوانۍ کې نور برکت واچوي. هغه ځوان ډېر زیات خوند کوي چې د علماو خدمت کوي. هغه ځوان ډېر زیات خوند کوي چې د دین په دې کارونو کې د علماو سره برغ روان وي. زه وایم ای نوجوانانو اصحاب کهف ته وګورئ هغه هم ستاسو غونته کې الکان د دین دا کار چې کېږي دا به الکان کوي. نو زمونږ سره چې د عوام نوجوانان ولاړ موږ ډېر زیات خوشحاله یو. نو دې ځای ته چې ما نن دا حاضري کړې ده د حنیف ګل ورور د وجې نه چې زه پرې ښودم نه یو ماله به راځي دلته به حاضري کوي زمونږ د اکابرو خدمت کوي مونږ کشران یو. نو ما پرې ورته هم لبیک وي او رالمه دا ماتې ګوډې خبرې مې درته وکړلې څه بې ترتیبه خبرې مې درته وکړې. الله تبارک وتعالی دې په ما او تاسو ټولو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.